نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمون الحمدللہ سورہ فاتحی تفسیر دا اختتام تورسیدو خودی کی یو ترجمه منکڑی وا المغضوب علیہم باتباع البدع وی هغه خلق چې غضب پکړې شوی دی د وجد تابعداري د بدعاتنا دا معنا مفسرین کړي نګور شرک نا پس په ګناهونو کې لوی ګناه د بدعت اشاره کړه او بچان نور ضرورت نشته پکې له نو بدعت دا یو عظیم گناہ دا الله دې موږ او تاسو ټول امت مسلمه په خپل حفاظت کې وساتي بلکې ابلیس تا په ټول گناهونو کې محبوب گناہ هغه بدعت ده زموږ مفسرینو په تفسیر د سوره ال عمران کې ذکر کړی وای کله چې د آیات راغې کچاټول عمر گناهونه کړی سل کاله کړی دین کم زیات کړی او چې د صحیح توبه وستا نو د سلو نه چې د زورو کالو گناهونه الله په صحیح توبه باندې معاف کړي نو ابلیس ډېر خپش چې دا خصوصل کاله په یو سړي خواري او مهنت وکم ابس یو ځل چې اخلاص سره وای چې الله پوه شوی نه ناغار سبو ورته معاف کی وای چې والے خاورې پسر مسته دا نور شیاطین ورته راجم شو وېست چې تچغي وې ناغه ورته د خپل حال مخلکو دا نور شیاطینم په سوچ فکر او خفقان کې واقع شول دلې تخفقی غمم یو دا شکار کو مشوره کو دوی دي کشرانو شیاطینو مشورې سره بدعت ایجاد کو بدعت هغه گناه ته وای چې کون کې ورته کار خیر وای نو دې په مرګ مرشي خدای نه توبه نو واسي لکه دا چې تشوی چې تاسو درس کوي بیا وایي چې الله زموږ دې درس نه توبه دا درس مونږ ته عبادت او دین ښکاري بدعت زما عزت مند هغه ګناه دا چې کون کې ورته نومي خیر کار خیر نو دې که زری شي او سل کال عمر شي خدای دې نه توبه نو واسي دیو جن د عام او کبائر او گناهونو مقابله کې ابلیس په بدعات ډېر خوشحالي او دا بدعات
په مختلفو ملکونو کې په مختلف شکل کې وي د بدعت زموږ د علما دوه قسمونه ذکر کړي ځکه د اهل علم بعض صرف د بدعات او پرد کې کتابونه دي لکه کتاب الاعتصام د علامہ شاطبی رحمه الله اصول السنه او ضیاء النور د شیخ مرحوم رحمت الله تعالی علیه هغه نمخ کی ګوره زموږ دی ملک کی بهترین کتاب او د شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر سے راہ سنت نو زموږ د علماء وای او دا نورم وای چې بدعت په دوه قسم دی یو ته بدعت حقیقی وای او دویم دی بدعت اضافی حقیقی دی ته وای چې یو شی قران سنت خیر القرون کی نشتا د سره اصلي نشتا اتا د سره یو نوې کار پیدا کو او هغه تکار خیر او کار ثواب وي نو دا شی د خیر او د ثواب وي نو دا با په خیر القرون کې د چانه پاتې شوی دی دي ته وی بدعت حقیقی بدعت اضافی دي ته وی چې یو شی اصل موجود دی خطا ورته هيئت بدل کو لکه خیر خیرات په شریعت کې شتا خطا ور سره یو کې د ځان او تړلو چې دا به مړي په درې برس کې آداب په سلوختۍ کې آداب په کال کې په یو قید دی مقید کو د دې صدا علماء بدعات اضافي وي اصل شی موجود خدا استاد دې قید په نسبت باندې په دې کې بدعت راغی دعا اصل کې قران او سنت کې موجود ده خدا دې یو شی پورې مقیده کا پجما سره نفس په دعا قران حکم کړي خدا دې یو قید پورې مقیده کا تاسو نور ډېر بدعات نو قران حکیم کې د دې ډېر رد راغله مختصر آیاتونه وګورئ چې د دې خبره اهمیت مخلش او عنوان ورته ورکي الآیات فی رد البدعات وګورئ تاسو سورہ ال عمران دریم پارہ کې 9 نمبر آیات وګورئ سورہ ال عمران 9 نمبر آیات وګورئ آیات اگر چوغت ده خطا سودی یوی جمله تو وګورئ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاما الذين هرچه کسان دی فی قلوبهم زیغ چدا غیزرونو کی کو گوال دے میلان دے د حق نا باطل تا فیتبعون ما تشابه منه نوروانی کی دی قرآن ندا آیاتونو پسی چی اغا متشابہات دی وردی دی مبتدعینو تا اہل زیغ ویزلون کاگلی تفسیر مدارک کی وی فاما الذین فی قلوبهم زیغ هم اہل البدع
کتاب الاعتصام کې علامہ شاطبی وایي دا زرونه چې کاګدي دا سوګني انهم اهل البدع دین مبتدعين مراد دی امام قرطبی وی هذه الآیات كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة دا آیات ہر باطل ڈلے تا عام دے کا کافر دے کا زندیق دے او کا جاہل دے او کا صاحب د بدعت دے زڑکی کو گوالے دے زندیق کہا چاہتا ہوئی چیپا خلی اظہار دے اسلام کئی او زړکی د اسلام عداوت او دشمنی پرتا ده چا د زندگی کوئی امه نو یو مرګ او صفات ته الله دې بخ یو ځل مال دې فلو ویکلی کې دوه ډول جلا او جنگو اکثر جنگونه یو دې زندگی دی ول دې زندگی دی نو یې راپورټ پکې وشو وای ما هغه څه چې بادشاہ صاحب د ثانې دراشه وی د دې چې د زندګی سره وي یو کولې زه خو نه پیژنم چې زندګی چاله وي دا پښتانه زامن له دغه کنځلې کوي د زندګی بچیا زندګی ور ناکاره کافر دی اوبای دا ډېر خطرناک لفظ دی یو سرګن کافر دی ناغه خرڅو پیژنې چې دا هندو دی او دا سکھ دی او دا يهودي دی دا نصراني دی خو زندګی کا کافر لوي چې ظاهرا خلا او سیرت او صورت د څه جوړ کړي د مسلمان خو په باطن کې دین لړای وګوره مبتدعين ته اهل زیغ وي خو یو بل مصیبت جوړ دی په لوي توجه ولا دا مونږ ته هم خبره ده مونږ چې دا شیاطین ګوروس په موږ سو کتلې ابو غټول جنت له تلی خپل ته وی اړېږي په حمله کنا آیات اول ځان سره لګوي بل څه کوله وګورئ وې چرته ز پکې را نشه مصیبت دا ګرځوي دا فلانه یادای ابو قاسم پیغام جنت ل رسیدلې نو باز دې نور ته مبتدعين و يخفل چې دې سکه کسر کفر دې غیر دې دین نو میخه اوبای هر آیات رو به څه کوي ځان لوي چې ما لوي وګورئ دې صورت کې آیات ګورئ یوصل پنزم د سورہ عمران آیاتنا فرد بدعاتو کی 105 نمبر آیات ګورئ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا مكيغي كالذين تفرقوا پشان دهغ کسانو چغی تفرق کړو واختلفوا اختلاف کړو من بعد ما جاءهم البينات پس د دین چراغلی وغوی تخکار دلائل بینات نہ مراد آیات کی قرآن نے قرآن راغلے و دی بیام تفرق و اختلاف کئی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او دغ خلق دوید پار عذاب دلوی کتاب الاعتصام کی علامہ شاطبی رحم اللہ وی هم اهل البدع دا تفرق یو دین د قرآن او سنت دا د چپک نور د ځان د کار خیر کارونه جوړ کړي تفرق جوړ کړي اختلاف جوړ کړي دي اور تفرق او اختلاف کې فرق نه بعض وی تفرق په اصول کې او اختلاف په فروع کې
اباظ وی تفرق په اصول کې اختلاف ستوي دل بازو لوي تعصب لوي تعصب جوړ کړي او باز وی تفرق سره کتاب او سنت پر خودل او اختلاف وی مخالفت د کتاب الله او سنت تا ورپسې بیا آیات کې وی یوم تبیض وجوه پکمرز چې سپین بشي زنی مخنا وتسود وجوه او تور بشي زنی مخنا حبر الامه و عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ويتبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدع اے سوک چې د سنت تابع دي په هر قول فعل کې مخونه بسپین شي او د مبتدعين مخونه بتور شي ورسو یو سوال راځي فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ایمانکم ويرجع کسان دي چې مخونه به تور شي نو دای ته ویل شي آیا تاسو کفر کړو پس دی ایمان تاسو نه نو سوال راځي ولې بدعت چې کفر دی سره سو کې اشکال باندې پوښ وای دا اصل کې بدعت دو قسم دي یو په اعمالو کې دي هغه د ګناه کبیره نم خطرناک دي او یو بدعت د په عقیده کې دا سمرا شرک دي دا بدعات کی فی العقیده بدعات دي دا شو غوري په سوره ال عمران کې آیات مبارکه اتم شپې تم ګورئ اتم شپې تم نمبر آیات ګورئ ندی صورت کې نه سورہ انعام وګورئ سورہ انعام کې اتم شپې تم آیات وګورئ ومفارکی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اگر اهم موضوع ده شرک خو مو پیژنو الله مو دیو ساتي بدعت چې پیژنو چې الله مو دینه مساوي وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَلَجُوغُرِ هَغَ كَسَانْ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چې ورن نوزي او غلط بحثونه کوي زمون په آیاتونو کې اې دې له دروغ نسبت کوي په دې کې عیب لګي دې پورې ټوکی کوي فاعرض عنهم نمختنا واړوا دای سره کینما حتا يخوضوا في حديث غيره تر دې چې ورن نوزي دای په خبر بلکی ټول مفسرین لیکلي چې د آیات الذين يخوضون في آياتنا مراد مبتدعين کتاب الاعتصام کې علامہ شاطبی د محمد ابن سیرین رحم الله قول ذکر کړي دا مشهور تابعی دی وی هذه الآیه فی اصحاب الاهواء دا آیات د مبتدعين مبارک دی چا دا عقیدی بدعات جوړ کړي او د قران په نصوصو کې توڑ موڑ کوي غلط تاویلونه کوي خپل باطل مذهب له خبره برابرای او چا په مالو کې بدعات رئیستی دي
اوس دا غید فار قران او سنت کی تاویلونه کوي نو دا آیات د مبتدعين مبارک دې وی ور سره کې نه ما کې ناشته نو د بدعات و جراثیم د لیونی سپی د جراثیم و نم زیاد خطرناک دی و اما ینسینک الشیطان کچرهیر کلتان شیطان او ددا سے بدعات والو سرپ هیر کی ناستے فلا تقعد بعد الذکرى نمکی نفس دن رایا دی دونا چې تو خو الله ددا سے خلق د ناس نه بنکړې مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره دارنګ پیلم شپیتم آیات ګورئ د سوره انعام الآیات فی رد البدعات قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. الله دې موږ تاسو ټول مدینه منوره له بوسي. اوس چې موږ لاړو حاجیان راغلي او چې ته موږ ګرځوي نو د مدینه په تاریخي ځایونو کې د یو مسجد الاجابه څه شي مسجد الاجابه الله حبیب دی جمعات کې درې سوالونه د الله نوکل دعا الہ العالمین قبول کړ او خپل حبیب بی دیو نمنو فرمایلو قل فرمایا هو القادر دا اللہ قدرت و طاقت لرن کے دے علا ان یبعث علیکم دا چرو بلیگی پتاسو عذاب من فوقکم دبر طرف ستاسونا او ټول به مهلاک او تبا کی در الله حبیب اعوذ بنور وجهک الله زستاد وجهه په نور د عذاب نه پنای غواړم نو زبرنا عذاب بنشو او من تحت ارجلکم یا عذاب را ولدان د خفوستا سنا نو د الله حبیب اعوذ بنور وجهک دام قبول شو او یلبسکم شیعا یا بگڑوڑ کی تاسو مختلف ڈلے. ابن عباس رضی اللہ نماوی دین مراد غم مختلف بدعات دی چو امت پاغے کی تسنس دیو جوڑی نشتا او خپل منس کی جنگی گی دام یو خبر ذہن کی یاد ہو ساتے دا امت چی لڑاویگی دا غدرین سوالو چی دا اللہ حبیب جولی غڑولی وقو اللہ حبیب بس دا فیصلہ بھی کرے کہ چلے دا امت جوڑ شو نو دا دی زور نسوک ٹنگی دیشی نن زمون ټول قوت پخپل منس کے ضائع کی ہر ځای کې مسلمانان ډلې ډلې جوړي او الله معلمان که هر یو چې زمولا شم ته یو بل ډله جوړو بابا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه لیکي وای په اسلام کې چې څوک ډله جوړي دا بدعت ده ځکه مې درلوي چې ګوره چاته وا دا سره چې مبتدی دا سب ډله جوړي دا هم ټوکړې کو کنه او هر نوې ډله په اسلام کې جوړول شي دا ډله جوړول بدعت ده ته هم ټوکړې کې پس ټول کلمې والا اهل سنت والجماعت چې کوم مسلک دی دا ټول یو ډله ده د دې وایي چې نه پکې ټولې جوړو چې څوک را نبف کی او څوک روسپی او چا لغوام داو کنا بدا کوي دا او یلبسکم شیعا یا ګډ وډ کی تاسو مختلف ډلې ويذيق بعضكم باس بعض
وسکای باز استاسو عذاب دبازي اگر دا پرې دریو عذابونو کې آسان عذاب دې کدا نوې بیا په ټول تبا کیدو لکه د نور امتونو غنته دا اگر چې خطرناک دې خو پټولو کې سره دا په دې دریو کې آسان دي نو او یلبسکم شیعا مراد هغه مختلفو بدعاتو کې د خلقو جګړې دي دارنګ دغه سورہ انعام وګورئ مخی و آیات پکې تیر دې سورہ انعام وګورئ آیات یوصل 53 وګورئ یوصل 53 نمبر آیات وګورئ اتم فارق دارازی الآیات فی رد البدعات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او بشک دا قرآن او دا شریعت لار زمادنیغا فَاتَّبِعُوهُ ندی پسی روان شئی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مروانی گئی د غنو لارو پسې ور السبل دا د بدعات او غلاري علامہ شاطبی کتاب الاعتصام کې وایي چې امام مجاهد وایي السبل البدع والشبهات دو سبل بدعت او شبهات مراد دي امام روح المانی ذکر کړي مدارکم ذکر کړي وای سبل نس مراد دي الطرق المختلفه جدا جدا لارې پدین کې من اليهوديه والنصرانيه وسائر البدع لك يهوديه اولارا نصرانیت یو لارا هر بدعت ځان ته جدا جدا لارا ولا تتبعوا السبل مروانی گئی د دې غنو لارو د بدعات پسې ورنه چې بدعت پسې روان شوي فتفرق بكم عن سبيله دا الله د صحیح لارې صراط مستقیم نه بدی ګډ وټ کی هغه نه بدی ګډ وټ کی او هغه نه بدی سکای هغه نه بدی واړی دغه شان آیاتونه راغلي دی وګورئ تاسو سورہ نحل وګورئ چې سلف دا غي بارک فرمایلی چې دا د بدعات پرد کیږي سوار لسم بارک سورہ نحل راځي دا غي نحم آیات نو ګورئ وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل دا قصد مصدر دے پمانا دے قامت و د تعدیل لے وعلى الله تقویم السبيل وتعدیل السبيل فاللہ بانی دی لار برابرول ورد نیغی لار دپارے قرآن و سنت را لگلے اغیر پار دلائل اقلیہ و نقلیہ و وحی دی وعلى الله قصد السبیل دا مسئلہ زمو دا قائد ہے کہ اللہ سنر را لگلے سو کہ اور تا غرزول شاہتا پوس کولے شو خو الله د چاوزر نه پریسي وي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل
چې سبا دا شو کو نو وای چې مال خو چانو ویلي او زه خبر نوم فالله باندې برابرول دلار غدي ومنها جائر باز د دې لارو نګوره کګي لار نشتا وای سپکه کګي لار دې تو په روانه اپی سیم لګي او ځانم کړي او تور تکار خیر وې خو پکګلار سره جهنم ترسي کتاب الاعتصام کې وای دا ومنها جائر سری وذالک الملل والبدع دین مراد یهودیت او نصرانیت او ټول د کافر دا ډلې او دین بدعات مراد دي ذالک الملل والبدع دارنګ وګورئ تاسو سورہ ہود وګورئ دولسم پارکه او سورہ ہود چې ختمي آیات وګورئ داغه اوصل اتلسم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك كچر خوخشو ودرفستا لجعل الناس خامخا غرزول به خلق امه واحده دل وبدين الاسلام ولا يزالون مختلفين اکرما رحمه الله وی چې مشهور شاگرد د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ولا يزالون مختلفين یعنی فی الاهواء همیشه وی چې دایب مختلف بدعاتو کې اختلاف کوي مختلفین فی الاهواء مختلف وی په بدعاتو کې الا من رحم ربک دا الا من رحم ربک سوق دے اکرم رحم الله وی هم اهل السنه مگر هغه سوق چې استاد رب رحم پیوشي نو د بدعاتو او رسوماتو د اختلاف نه بروزي د سنت اتباع نو الا من رحم ربک اهل سنت مراد دی ولا يزالون مختلفين مراد مختلف بدعات والدی دارنګ یو ګورئ تاسو سورہ اعراف ګورئ سورہ اعراف ګورئ نهم پارکه سورہ اعراف نهم پارکه ګورئ آیات دے یوصل دو پنزوستم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ابا یوی مستویا بیشک هغه کسان اتخذوا العجل چې غي نیولې د ښه په خدای تو اتخذ دو مفاعیل ته متعدی کیږي نو العجل مفعول اول دی او مفعول ثانی دی کې محذوف دی ان الذين اتخذوا العجل الها بیشک هغه کسان چې نیولې او ښه په خدای تو سينالهم غضب من ربهم زرد چوبر چیگی دوی تا غضب من ربهم د طرف د رب دوینا نګور د الله غضب راضی په بدعت باندې وذلت و رسوائی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې وکذالک نجزی المفترین د مفترین معنا امام قرطبی کړي المبتدعين
دارنګ سزا ورکو مونږ مبتدعين تا. اگر دې کې هغه مسله محرشتا سنوي بدعت دو قسم دي. دا د عقيدي بدعت سامري جوړ کړي دا د عقيدي بدعت ده. حدیث کې نام د المغضوب علیهم ما نام در تمخل شو سوق د عقیدی او د اعمال بدعات د الله په دین کې را دن کوي نوزان د الله په غضب باندې کړکو. وګوره ځنی وخت سره بدعات او رسومات دی وجنه کوي چې عزت منشم وې دنیا کې دې په وګورئ توجه وکړه په ګناه او د الله او د رسول په نافرمانی سو کی عزت من کیږي نه. عزت د الله او د رسول په تابعداري کې ده. فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین. وګوره بدعات کا عقیدہ تنوی کا ملنوی اسوکم چکای خارج کې ورته سو ګورای ما بلکې آیات ځان تا ول متوجی کوي. بدعات سبب د غضب او د ذلت ده. دیو جندی دې کې د سفیان ابن عیینہ او د امام ابو قلابه قول کتاب الاعتصام کې ذکر کړي. دی وی کل صاحب بدعت او فریه ذلیل. هر یو خاوند بدعت او د دروغ بذلیلوی. اد امام مالک رحمت الله علیه قول دې کې امام قرطبی ذکر کړي. امام قرطبی مالکی المسلک دی نو د خپل امام قول ذکر کړي. امام مالک چې هغه ته وایي امام المدینه امام دار الهجره او امام مبتدع الا وتجد فوق راسه ذله. اس مبتدی نشتا مگر تبه د سر د پاسه ذلت ګوري. اګه ته مال خارینا وې د سنتو عینکه ولوا کله بدل اخکاری. اګه تام د بدعاتو عینکه چوری نبیا تا تخکارینا. وما من مبتدع الا وتجد فوق راسه ذله. داسې مبتدی نشتا مگر د سر د پاسه به ذلت وی. زکا درف فیصلدا سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. دارنګ سزا ورکوم دروغ جوړونکو ته. نو مبتدی وای چې دروغ جوړای ای وای دا کار خیر دی نو چې دا تعالی معلوم دی. نو رسول الله علیه السلام کار خیر امت نه پټ کړو العیاذ بالله. او چې دا کار خیر نو صحابه نو کړي دا تابعین نو کړي دا تبع تابعین نو کړي. سورہ نساء ګورئ سورہ نساء ګورئ آیات مبارکه د سورہ نساء ګورئ. 140 نمبر آیات ګورئ. د پنځمه پاره په اخر کې وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم بشكر عليكم الله فتاسو في الكتاب قرآن کی ان اذا سمعتم دا چکل وورئتاسو آیات الله دل آیاتنا یکفر بها چد دین انکار کی دیشی ویستهزأ بها او دی پوری ٹوکی کی دیشی فلا تقعدوا معهم
نو ددا سے خلق شرم کې نه حتا يخوض تردی چورن نوزی دی فی حدیث غیره فخبر بلکی اسمر مفسرین دی بدیده کی لکلی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول لے وَإِدَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلُّ مُحْدَثٍ فِي الدِّينِ وَكُلُّ مُبْتَدِعٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہر بدعت و ہر مبتدی د دې آیات د حکم دل عمد داخل لے اے اغف عقیدتن بدعات روباسی او استعمال اید اللہ کتاب و دین نمونگو تاسو له حکم دے چور سرم کی نئی او ایک کی ناستی انکم اذم مثلهم تاسو بم دوی غنتی ای اب ایدی په لګره مبتدی سره کې ناسي نو ایتم د غنتی شوی دا مماثلت من کل وجوه نه ځکه په من د مشبہ او مشبہ به کې مماثلت من کل الوجوه نوی ور هغه خندا کوي د دل پورې کافر دے تور سره کې ناشته خندان کې خو کې ناشته نو تم په ګنا ککړ شوي نو داغ کار کفر دے او ساده ناشته معصیت دے انکم اذم مثلهم تاسو بم دغه وخت د دوی غنتی یعنی او دا شیاتون قرآن کې نورم ډیر راغلی دي چې د بدعات او پرد کې الٰه العالمین دمر تفصیل ذکر کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم سورہ بقرہ د قران حکیم د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دویم نمبر ده او د نزول په اعتبار ده و اتیایم نازل شوه ده دا سورته مبارکه پس د سوره متوففین نا زمون مشایخ وبوي رحمهم الله وې د دې صورت سلور داوی توحید دویم رسالت درېمه مسله د صورت کې جهاد فی سبیل الله او سلورمه مسله د انفاق فی سبیل الله او د دې سلور داو په یو عجیب انداز سره په تفصیل کوي اول ګور سورته مبارکه کې دا غدریو ډلو تفصیل لې چې په دې مخ کی صورت کې دا غي ذکر او فرمایلو اجمالا یو غډل و چې الله انعام پښوي رئیس دل تنم کې خو متقین او دا غي پنځه صفاتونه بیان کړل چې دا انعام پښوي دا د دې پنځو صفاتو خاوندان دي او بیا په سوره فاتحه کې المغضوب علیهم ویلو د دې کې په دوو آیاتونو کې دا غي تفصیل ذکر کوي ان الذين كفروا سواء عليهم او بیا په دیار لسو آیاتونو کې د الضالین دا غي ذکر دی نو کوم درې ډلې چې ذکر شوی په مخ کی صورت کې دی صورت اول دا غي تفصیل ذکر کړي بیا د یو اجتماع آیات نه داوود توحید دا یا ایها الناس اعبدوا ربکم هل ته ویل ایاک نعبد دلته پا داغینه عنوان بدل کو اعبدوا ربکم
په دغه داوی پنځه دلایل عقلیه ذکر کړي او د الله د حبیب د نبوت د رسالت د صدق د حقانیت ذکر دی دشمنان چې کوم شبهات واردې داغي په دې صورت مبارکه کې جوابونه دي د جهاد فی سبیل الله احوال به ذکر کړي اول د یو مؤمن مجاهد لصفات بیا د ملک د امن د پاره یو سلور قوانین او د کور او د معاشري جوړېدو د پاره ګڼ احکامات ذکر کړي بیا د مال لګول حکم دی چې د الله په دین به مال لګوي لکه څنګه جان لګې نو مال هم لګې د دې صورت فضائل هم ډېر راغلي او په سند صحیح سره د دې صورت ګڼ فضائل راغلي دا کوم صورت چې اوس موږ شروع کوو د دې ګڼ فضائل راغلي د مسلم شریف حدیث کې راغلي د مسلم شریف حدیث ته د ابي امامه الباهلي رضی الله عنه نے روایت ہے قال نے فرمائے سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ما اريد لي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے یقول چې فرمایلی اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن للی دا بفرض د قیامت د دې لستون کو د شفاعت د فار رازي اقرأوا الزهراوي اغد وپړه کی دن کی سورتونه وللی البقره وسوره ال عمران زهراوین ستوي سوره بقره توي او سوره ال عمران توي او اهل علم لیکلي شارحین وای دي سوراتونو ته ولې زهراوین وای دا دواړه سوراتونه چې چاول استل نو یو پورا رڼا بددي د ثواب په شکل کې پرز د قیامت ورکړي فانهما تاتيان يوم القيامه دا دواړه سوراتونه با راشد دي ثواب براشي پرز د قیامت کانهما غمامتان تب ویګنی د دې دا ثواب دو ور یزيدي او کانهما غیایتان اے غمام راغلی یا غیای راغلی دا ارغ شتوی کو سور دے قبل شه دے استاد سر د پاس دے ہوتی پټ کړي او کانهما فرقان من طير صوافا د دې دا ثواب بدا سراشی تب ویګن دا یو دو ټولی دی د مارغانو نچ وزری غړولی تحاجان عن اصحابهما دا بد خپل خاوندانو د طرف نه جنگيږي شفاعت بکید الله روان دي ابیا وی اقرأوا سورۃ البقرہ سورہ بقرہ وللی فإن اخذها برکہ د دې را غسل او لستل یو لوی خیر او برکت دې وترکها حسرا او د دې پر خودل حسرت دې افسوس دې ولا تستطيعها البت ولا وی باطل پرست دې وسو طاقت لري ولا تستطيعها البت ولا
بعض شارحینو د بتوالا معنا کړي جادوګر دا صورت چلولې د جادوګرو جادو په پتا نه چلیږي خو یو مسلې ته سوچ وکړئ په خوا یو ناکاره ډله تېره شوې هغه ته معتزله وایي اوبای زموږ د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی چې قران د الله صفت دی غیر مخلوق دی څه شی دی چې مسلمانانو د مخې له قران چې پروت دی دا د الله صفت دی او دا غیر مخلوق دی جهمیه وایي چې قران مخلوق دی اذان له دلایل جوړ کړي وای ګور کله په قران خبر کې د یو خیسته نوجوان په شکل کې راځي لکه د مسند احمد ابن ماجه حدیث د سند صحیح سره ان القران يجيء في سوره الشاب الشاحب فياتي صاحبه فيقول هل تعرفني قران بده یو خولي ځوان په شکل کې راشي نو دې قبر والے له ایتما پیجن فیقول من انت تسوکی فیقول له انا القران الذي ازميت نهارك واسهرت ليلك زاغ قران کنه چې ستا رزب میټول پتند کړو روزه په خلب د سار نه تر ما خام لستم او ستا شپ میټول شو ګیر کړو نو ایدا ځوان شکل کې جراح دا خو مخلوق شو کنه په خبرو پیږي جهمیه وایي ادا د وریځ په شکل کې جراح چې ته دا صفت دی الله صفت پر وریځ شکل کې نه راځي رسوم د اهل سنت والجماعت او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي د سوره بقره او د آل عمران دراتلون د دې ثواب مراد دی پیږي په خبره باندې دا د جهمیه ورته دی دا بنرازي ثواب به راشي قران بد نوجوان په شکل کې نه هغه ثواب نه به خاصه شکل جوړ شي څوک پوښوي په خبره باندې نو دا د جهمیه او ځان له دلایل جوړ کړي ځکه باندې کې دراتلو ذکر نشتا وای من قرأ قل هو الله احد فله كذا وكذا دلته غیر دي چې سوره اخلاص براشي وای چې سوره اخلاص ولوسونو دور بسوي اجر به ورتا دا خبره بیان لري ځکه وګوره عالمان یو قید لګي هغه سره د سوال او جواب ټول ارسي د ذکر خلاصې د ذکر کا نو سوره بقره بنرازي اجر او ثواب به راځي د وریځي یاد داسې مارغانو په شکل کې چې غیب او وزر غړولي دا صورت زما عزت مند دمر مبارک صورت ته چې د قبر نمورا پورته کیږي ټول نمخ کې اجر او ثواب به د سمخه لرازي بھائی د سوره بقره او سوره ال عمران یو بد حدیث ته د مسند احمد او حدیث علماء لیکلي سندن ثابت ته رجاله رجال الصحیح عبد الله ابن بریدہ نبی یہ روایت نقل کړي وَإِذَا نَاسْتُمْ د نبی صلی الله علیه و آله وسلم سلامات و اوریدل فرمایلی وی سوره بقره ذکر ابای الحمدلله موږ تاسو د ناسو خو وی خو لکې نه چې الله د حبیب په امر باندې عمل راشي وی ذکر سوره بقره تعلموا سوره البقره فان اخذها برکه د دې داس د کول برکت ده وترکها حسره پر خودري سره افسوس ده ولا يستطيعها البطلا باطل پرست دې وسن لري وی به یو سات چک شو ثم قال به فرمایل سوره بقره او عمران ذکر فانهما الزهراوات د دې اجر او ثواب په پرز د قیامت یو نور او پړک وي او دا دواړه سورتونه وانهما تذلان صاحبهما يوم القيامه
د دې هغه اجر او ثواب با هغه ويون کې د سوري د لام دراولي کانهما غمامتان او غیایتان څه به وګنې دا دو وریږي او فرقان من طير صواف بیا وی قران او د دې اجر پرز د قیامت به ملاو شي حين ينشق عنهم القبر کله چې قبر کولاو شي او موږ را پورته شو نو قران به ملاو شي کر رجل الشاهد پشان دی او رجل شاهد چاته وای نو عرب وای شاهب جسمه شحوبا تغير وهزل واللون تغير ونسلا چې د کمزور والی د وجه نه شکل کې تغییر راغلی فيقول له هل تعرفني ما پیژنې فيقول ما اعرفك زه خو دې نه پیژنم فيقول وای بذا انا صاحبك زستا مرګم کنه راغی اجر او ثواب القران الذي ازمعتك في الهواجر واسهرت ليلك هغه قران چې په ګرمو او غرمو کې بتالو استم او په دما په ویلو بتګه کېدی او شپې به دي شوګي رکولې وان كل تاجر من وراء تجارته هر تاجر د خپل تجارت ګټه حاصلې نن ستاسو ګټه راسدا نو د پتبا عمل نامه په دې خلاص کې ورکړې شي او به شواله په دې غسلاس کې ورکیږي دوز با به شه اوس مرګ او فنا بنا نشتا ويوضع على راس تاج الوقار په دې سر با ورته د یو تاج د عزت کې ويكسى والداه حلتين لا يقوم لها ما اهل الدنيا مور پلار ته به یو دو جوړي واچول شي دنیا والا وکلا غي لکتش فيقولان بما كسينا هذا مور پلار وې دا موږ دا دومره قیمتي جوړي پسو واچول شي مو خود دور سنو کړی د دې تبویل شي ويقال لهما باخذ ولدكما القران دا جوړې در لوا جوړې چې استادو بچو قران ویلو نو بچو باندې قران ویل پکار دي کذي پکار کچا پیزل دس بچي پیزل دس غټ غټ ډاکټران چې د دنیا شور جوړې بوله قیامت کې واچولې تاسو لوا اگر چا بچي یو شلوي او ټور لوی انجینرانی شو جوړې ورتا چې ثم يقال له بیا د قران دی قاری ته وي اقرا لولا او د جنت یوی درجه او بالاخانه لخیجا فهو في صعود ما دام يقرأ حظا كان او ترتيلا د دې بشي توجه ملبای دیو همیشه په ورختو کی چې قران لولي ک زرزري لولي دی حدیث کې دا راغلی ک پکلارا کلارا دا د مسند احمد حدیث دی وګور دا سورتونه او د قران دمر لوی اجر او ثواب دی الله دې موږ تاسو ته د دې د لستو او د دې د ویلو توفیق راکړي یو حدیث پاک کې دا راغلی انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے او حدیث تے مسند احمد دے ابن حبان فی صحیحه وی ان رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يقرأ البقرة وآل عمران وی او صحابی نبی علیہ السلام ته وحی لکلا او سورہ بقرہ او سورہ آل عمران لستو وكان الرجل اذا قرأ البقرة اذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا اي عظما وې د صحابه په زمانہ کې چې دا دو سورتونه بچاو لستل دا ډېر لوی سره غنل شي
ورياض ساتي ټول بنات او بنین او ریدل کی دا دو سورتونه چې چاوي او ذکر والله دې ذکول او د عمل توفیق راکړي په صحابه کې باغلوي سړې غنلې شو سبا غنلې شو لوی سړې بغنلې شو لکه امام قرطبي او واقعا ذکر کړي او حدیث د ترمذی شریف دی نبی علیہ السلام یو ځل امیر جوړولو نو هغه وخت کې مشرعي لپاره وټونه بوټونه نو یو ته وی تعالی سورہ قران یاد دی بل ته یو کم عمر والا صحابي دی او ورته مال دور یاد دی او سورہ بقره راته یاد ده وای خطا له سورہ بقره یاد ده اذهب فانت اميرهم زمات مشر جوړ کړي د سورہ بقره لستون کې رسول الله علیه السلام سکولو مشر به جوړولو دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی دی ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ده اگر وسدا سره چې اکثر خلک وي موږ پیریان دی او تنکړي او چار باندې جادو کړي نبی غریبانان یو ځای بل ځای لګرځي او ستونی او سر غلط کارونه خلکو جوړ کړی د الله حبیب علیہ السلام فرمایلی لا تجعلوا بيوتكم مقابر د کورونو نه قبرونه بجوړوي ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شیطان دا غفور نتختی پکم کی چې سورہ بقره لسته شي ته ویری کور کې پیریان دي نو په سورہ بقره لګنا دیو جن سو کوئی پیریان لو تنکړیو نو ته ورته سوي و بس کور کې سورہ بقره لړای کور کې سره سورہ بقره لړای د دې سورۃ د لستو سرا شیطان د کور تختی بلال قاری رحمت الله علیه مرقات کی ذکر کړي وې دا سورۃ زکه خاص کو دا ډېر وګته په دې سورۃ کې د الله ډېر شینومونه لیکي او ځل مدا څه وکړي چې سورہ بقره باندې لولم یو ګټه کې به ولولې او د الله نمونه به جمع کوم چې سورہ دی پکې دې ته تدبر وای څوک چې قران کې سلټای کنه دې له سوې ویلی یدبروا آیاته وې دې کې د الله ډېر نمونه او احکامات دي تر دې چې ویلې شوې دي چې په دې مبارک صورت کې 1000 اوامر دي 1000 نواهی دي او یو ظرف کې حکمونه دي یو ظرف کې خبرونه دي مرقات کې مولا علی قاری رحم الله وی ابن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند سره دا قول ثابت ده و ان لكل شيء سناما وسنام القرآن البقره د هر شي بلندی لکه د اوخ کب اوچته نو وای د قرآن بلندی سوره بقره دا د قرآن بلندی سره وان الشیطان اذا سمع سوره البقره نفر من البيت الذي يقرأ فيه وله زريت وای شیطان چې کله ووري چې په یو کور کې سوره بقره لسته شي نو دا غي نه تختیخ تکای او په شرمندګۍ سره اې د اواز سره تی هوا خارجيږي نو کو کوئی چې شیطان بشړم خو خذلت سره نو کو دا ټول بل ځوانان د راځم کله لرګي ور ورګل کسب ته کو تختیدو سوره بقره سره بشوي سوره دغه راز ورټ کړی مې سپیا کې راز ورټ کړی اچھا دا وای خر راز ورټ کړی اچھا بلاسونو کې تارونه چولي اچھا کنج کې چولي ها وای اچھا قران شریف کور کې پروت دی خود دروازې د پاسه یو تاخ جوړ کړی هغه کې پروت دی ک پروتینو په پروت باندې دانه چې به باندې کیږي په لستو باندې کیږي سپوږی په خبر باندې کستا کور د قران شریف نډک دی خو کې وای نه نو شیطان تخفینا د دې صورت په لستو په ذلت او شرمندګۍ سره سکیږي اوب د کور نتیخ تکای
د دې صورت زما عزت مندو ډېر فضائل راغلي دي. ابن مسعود رضی الله عنه یو قول علماء ذکر کړی دی، وایي چې لس آیاتونه د سوره بقره ولستل فی لیلۃ په یو شپه کې، نو شیطان په دغه شپه پورته نه راځي تر سبا پورې، سلور د اول نه وګورئ، سلور تر کومې جوړیږي، هم یو قانون پورې جوړیږي کنه، څو پورې جوړیږي، او آیات الکرسی ورپسې دعا د سوشل حساب کې ډېر تکړه دی سوشل او درې په اخر کې لله ما فی السماوات نوالی د سورۃ اخره پورې، نو دا لس آیاتونه د شپې لولې څوک پوښول په لاسو باندې بیا ها بھائی پوښوي دا لس آیاتونه چې چا د شپې ولستل نو شیطان باغ کورتا جنتی کینا. تاسو د آیات الکرسی بارکه تفصیل براشي چې دا څومره لوی د خیر او د برکت نډک آیات مبارکه ده. دا سورت په یو داسې آیات مشتمل ده چې د قران شریف د ټولو آیاتونو سردار آیات ده. هغه تسوي آیات الکرسی ورته وایي. نو دا د دې سورت غ فضائل او د دې سورت لستل فقهار دی فقور کې خامخا روزانه بعض عرب پابندۍ سره وای. ما تاسو لري د عرب دا وظیفه دا سکی چې دا سلور آیاتونه غو د کور چې روزي او کو د کیږي دا خامخا وای. د شیطان کده کور نه غلول غواړي او الحمدلله هر مسلمان وای چې به غلول کړه کنه. اباظ اهل علم لیکلي وي دا غا چا جوړ نشي چې سرګند دي شیطان سره دښمنی دا او پټلې ور سره دوستی دا کله ورمو دا څه کارونه وکړو سرګند د ور سره سره سرګند نو د شیطان سره دښمنی دا او پټه سره. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. دیتا حروف مقطعات وئی. او مقطعات ورته دی وجه وئی چې دا مقطوع دی د معنا نه. څوک چې وای چې دا خالی دی د معنا نه نو اهل علم وای دا قول درست نه دی. قرآن کې الف لام میم معنا شتا دا خالی د معنا نه دی. ابن کثیر رحمه الله دا خلق سخرت کړي او لا شک ان هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. دې کې شک نشته چې دا حروف الله سبحانه وتعالى عبث او بیکار بے فائدی ندی را لګلی. ومن قال من الجهل ان في القران ما هو تعبد لا معنى له بالكليه فقد اخطا خطوا كبيرا. سوچ قرآن کې بعض تش تعبد ده او داغي بالکلیه معنا نشتا نو دې په یو لوی خطا کې واقع شوه. ابن کثیر وی فتعین ان لها معنى في نفس الامر. دا خبر سرګرد شو چې د دې معنا شتا او دغه عمره فان صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به. کله معصوم صلی الله علیه وسلم نه یو شی ثابت شو نو موږ بوایو چې دا معنی ده. والا وقفنا حيث وقفنا ورن ادریگو بچ کمزه کی مونگا ادرول شو. وقلنا آمنا بالله كل من عند ربنا. وګوره د دې حروف معنا شتا خدای الله او د رسول نه موږ او تاسو ته د دې معنا تعین نه شوی. او څه مسله خلق ریس دي دا نه وی مسلې ډېر برو باسي
مخکې چې چا رئیس دي نو د هغې وضاحت خلکو له وکړي فهم ده که نه نو موږ د هغې په ازړو نه پوهېږو نوې نوې راوباسو اوس دا مسله باندې راځي وایي چې څوک د قرآن په معنا نه پوهېږي نو د هغه ثواب نه کېږي دا معنا د جمهور اهل علم نه خلاف ده شیخ الحدیث رحمت الله علیه دور کې کوم چې تا اوریدلو باچا صاحب نو باچا صاحب رحمت الله علیه په حدیثو کې موږ لوي چې څوک کوئی قرآن په معنا نه پوهیږي ثواب نشته پیغمبر وایي چې الف لام میم باندې ډیر څه لیکي میلاو شي په معنا تاسو پوهیږئ په معنا نه پوهیږئ اوس به میلاو شي ډیر څه لیکي د میلاو شي دې کې شک نشته چې څومره نور علی نور خبره ده چې د قرآن په معنا پوه شي خدا سے مو ہے چې څوک معنا باندې نه پوهیږي نو خو دې ټول خلکو له څه لګي مقصد دې دا دی چې الله ډېر تلاوت شو کوي دا بس ها بھائی څومره عوام دي قسم دې کوم مولا طالب څومره تلاوت کوي څومره چې دا زنانا ادا عوام مسلمان ته له استاجر کی مقصد دې دا دی چې دا سکی بس کی په دې خبره وایي تاسو ګورئ دا شی عجیب کتاب دی قسم دې امي سره نه پوهیږي او چې قرآن اوري جاړي وګورئ خبره وایي قرآن سره چې اوري نو جاړي په معنی نه پوهیږي خوخ کی ودرېږي نه دا عجیب کتاب دې زوی عزت مندو ادا تاسو لرا شي ډېر معنا باندې دی په وګورا سلفم نه پوهیږي عمر رضی الله عنه بوي ویار دا ابن سمانا ده سوره درشم مبارک راځي بیا به وی ځای نه کپنه پوهیږم نو ډېر سلفم داسیو نو بیا وایي چې په معنا نه پوهیدل ډېر خبره اهل لسان خلق وی پنجب پوهیږي خو د قرآن مقصد بل لفاغي نه پوهیږي څه پوه شي په خبره باندې انن خدا سي یو د فتنو دور راغله چې عربو جبه بدل کړي مون سره دی رمضان کې ماشاءالله عرب وی انا هاي په ترجمه نه پوي بلکې دا بدلو هم چې دلته د مون بعضي ځایونو کې ډېرو کې ترجمه شو عربو کې د حدیثو درس وي خو ترجمه ډېر نه اگر چې اوس ماشاءالله مسجد نبوي کې ترجمه وي نو ډېر عرب هم څه د پوي یو ځل مون حرم کې یو ډېر نیک عربي دی نیک سره دی رونه لوی لوی دکتورات دي او جامعه کې لوی لوی استادان دي نو حرم کې موږ مسکولو د سوره نور دا آیات د حرم امام ولستو الله نور السماوات و ډېر ورسره وجړل دا چې وشو باندې را دي شوې دي څه ترجمه باندې وکوي حالان کې په سکول کې استاد خپویا سره نو عربم سړي په ترجمه نه پوهیږي ډېر ځکه دا غي جب دمر بدل شي چې لغت قرآن سره ډېر تفاوت ته دا غي د دې ته حروف مقطعات وایي دا د یو کم دیر شو سوراتونو په ابتدا کې راغلي سوره بای دا د یو کم دیر شو سوراتونو په ابتدا کې راغلي دي او دین چې مقرر حروف سره اوشمیره ها بھائی چې کوم حروف مقرر راغلي او هغه سره اوشمیره د دین جوړیږي 78 حرفا دو کم اتیا حرفونه جوړیږي د بعض مفسرین وایي اشاره الی شعب الايمان د ایمان شعبو ته اشاره ده الله حبیب وی ایمان صدقاس او یا شعبی دی غور پک لا الہ الا اللہ دے او معمولی پکی د لارې نه د ضرر شی د ریکول دی ها بھائی ایمان پالا شوبو کې صدا لا الہ الا اللہ او ادنا شوبه صدا فلاره کې د ضرر شی بن غرزه اډو کې شو دا چې پوسټ کې شو چې څوک پر اغورځيږي
یا ګندګی دا زموږ دی په لور په غادرا هم ور عمل سره دا وای اوس خلکو ډیر لار کې جوړې اکور جارو کی دکاندار دومره غټ کارو کی چې بس د دکان نه بار رو ورځي اګه کوم شیزونه وروړي خاکی کی نو کوم ځای کې ورځي ازمیدار خموزم کړو غټه ګیره دا خو چې پټی لراغ نو چې څه ګنده شیزونه دي ټول لارې لرا ورځي هاوای اته کوئی ځتا نه کم خټی دې لارې په دې جوبات کې ګندګي ورځي هاوای دې یو څو درجه سی واشه هاوای کڅه کم شی وای کم شی دې ځان سره بدی شي یا په جوبات کې نه ورځي نو دې سر په جوبات کې منځ ځای یختدل ته ورځي ازنی وخت کې پکې شی د درایي جګات کی دا کو مټول کړ دی لاندې وځ دې شي خزانه تاسو وای بیا وی علم می نصیب نشو د لارې د صفا کول حکم دی اته مسجد د صفا کې دې چې مقرر حروف لري کې نو نسب جوړيږي د حروف هجا 14 حرفا جوړيږي سورہ سوار له حروف جوړيږي او په دې قول کې بیا ټول راجمع کیږي نص حکیم قاطع له سر ورته سلف صالحین او صحیح قول داله چې د دې په مراد او معنا باندې الله پويږي وې د نبی کریم علیه السلام نباز مفسرین لیکلي په یو مرفوع حدیث کې د دې څه تفسیر نه راغله صرف دا حدیث راغله ها بھائی نور څه نه راغلي د دې حروف مبارکه دا الله حبیب صرف دغه عمر ویلي دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی وی حسن صحیح غریب امام دارمی او مستدرک حاکم هم ذکر کړی حدیث تا علامہ البانی په الصحیحه کې صحیح ویلي ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې چا اولست یو حرف د کتاب الله نو دلب پدی نیکی ملاویږي او دیو نیکی الله لس بدلی ورکي او د الله حبیب و عزت سينو اپ چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف ذات ته حرف دی لام ذات ته حرف دی او میم ذات ته حرف دی نو پدی ډیر نیکی ملاو شوی پدی باندې وګور وای بس دغه عمر خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راغلی علامہ شوکانی د تفسیر د فتح القدیر یو فتح القدیر د فقہی کتاب لیکل یو فتح القدیر تفسیر د علامہ شوکانی رحمه الله قال الشوكاني فإن قلت هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به وی آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې شی ثابت دی چې پاغي باندې مون تمسک کو او وی چې دا الف لام میم فائدہ دا او د معنا دا قلت لا اعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکلم فی شیء من معانیها علامہ شوکانی وی مال قبت نشه چې رسول الله علیه السلام دی د حروف مقطعات او د معنا بارک څخه تکلم کړي بلکې زیاته نه زیاته دغه چې دا حدیث راغلی چې یو حرف چاولستو
نو لسنه کوي وي او زه نه فرمایم د الله حبيب وي چې الف لام میم یو حرف ده بلکې الف ذات ته ده لام ذات ته ده او میم ذات ته ده دیو جن باز علماء وی سلامتیا پدې کې را الله یتکلم بشیء من ذلک دې کې تکلم نکېږي دې کې رسل کېږي تکلم دې نکېږي نو د دې حقیقتا معنا هغه د الله او د رسول په منځ کې یو پټ راز دی کوم له د معصوم صلی الله علیه وسلم نس شی مخدرال وایو خدا اهل علم وای چې د دې حدیث نه علاوه نور څه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه دی بارکه ثابت ندی دی وجنه کوله کله طالبانو امتحان اخلي جلالین شریف کې وی جلالین شریف والا وی الف لام میم الله اعلم بمراده نو استاد ولا پرچکیولی کی چې دې عبارت مقصد ذکر کا چې طالب وې ناولی کی چې دې کې مصنف د متقدمین او مسلک ورکړي الله اعلم بمراده الله په مراد خطوي نو د غنو اهل علم صحابه کرامو نه دادي چې بس د دې معنا مونږ ته معلومه نه ده دا الله او د رسول په منځ کې او پټ راز ده مونږ نه مطالبه د ایمان وروړو ازمږ ایمان دې چې الله او د رسول کوم مراد دې زموږ په سره ایمان ولې په بعض اهل علم د دې فائدې لټولي خو یو دی یو شی فائدې یو د هغه حقيقي معنی د دې د مخکې قول سره سنشتا ستعارض نشته وي موږ فائدې فائدہ ده پکې او ای فواید لټای لدی اقوال بیا پدې کې مختلف او د جمهور اهل علم هغه فائدہ چې دنو هغه صدا حافظ ابن کثیر رحم الله علامه حافظ ابن تیمیہ نور محققین علماء وای او دا دې ټول خبره ورا کړی دا امام قرطبی فرا امام قطرب د دې الفاظ او حروف مبارک خلاصه دا وهي اشاره الى حروف الهجاء اعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقران دا دی حروف طرف ته اشاره ده الله عرب الخبر ورکو چې کله د قران د مقابله اعلان ورته کوي چې ګوره قران د هغه حروفنا جوړ دی چې د کوم حروفنا بنا د کلام د دوی ده و ایستاسو د عربي چې د کوم حروفنا جوړه ده قرانم د دغه حروفنا جوړ دی ګوره تاسو لغت کې راغله خو بیا تاسو د دې د مقابلې نه عاجز یې قران لکه څنګه عربی په لغت کې الف لام میم او الف لام را او نور حروف راځي وې قرانم د دې نه جوړ دی وګوره تاسو په لغت کې راغله خو تاسو د دې د مقابلې نه عاجز یې دا قول جمهور اهل علم ورکړي څه پوښوي به په دې باندې هغه سرواله پوښوي شوګه دا غره قول دی چې امام ابن کثیر دلته ذکر کړی دی چې قران د دې حروف نه جوړ دی بیا تمام مخلوق د دې د معارضه او د مقابله نه عاجز دي حالانکه معنه مرکب من هذه الحروف المقطعه التي يتخاطبون بها دا د محققین قول دی او دې حافظ ابن تیمیہ ابن کثیر امام قرطبی دې ټول زهاب کړي دې ټول دې تسکړه زهاب کړي نو بس موږ د متقدمین مسلک ورکو الف لام میم الله دې په مراد او معنا باندې خفوهيږي
الله اعلم بمراده. د صدیق رضی الله عنه قول امام روح المانی ذکر کړي ویل کل کتاب سر وسر القران اوائل السور. د هر کتاب سپټ رازونه او د قران پټ رازونه د سور د ابتدایي حروف دي. امام شافعی رحم الله وی سر الله تعالی فلا تطلبوه. وإذا الله یو پټ راز دینو لټوي ما. تاسو ګورئ د بنده پټي خبرې څوک لټای دا الله او د رسول په منځ کې او راز دی. او یو شعر علماء ذکر کړي وای بین المحبین سر لا يفشي قول ولا قلم للخلق يحكي. د دوو محبت کوونکو په منځ کې سپټ راز وي هغه قول او قلم چاته سرګندول نشي. نو دا د الله او د رسول په منځ کې او پټ راز دی او ممتد دی علم نه حاصل شوه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. وردری اوصاف د کمال د کتاب الله ذکر کړل. یو مبتدا او خبر معرفه کل ذالک الکتاب. د دې معنی کامل او مکمل کتاب چې د دې مثل په دنیا کې څوک پیش کولې نشي. دویم صفت دے لا ریب فیہ اس قسم شک و شبہ پدی کتاب کی نشتا. او دریم صفت دے ہدل للمتقین. ندری صفات شولا بھائی تو بے پوشوے سوشول کم یو ماشاءاللہ صحیح شدوے او باندې کې به پرې خو ځلې سره کلام تیار نیولې کافي خو دې پدې کې سوچ دلاړ شي خبره ته به پوښتنه ور آیات مبارکه کې د کلام الله درې صفاتونه یو کامل او مکمل کتاب دنیا کې کم دی قران حکیم د شک شبهه نه پاک دی او د هدایت نه ډک دی. اکثر مفسرین دې کې د ذالک تفسیر په هاذا سره کړي. امام بخاری رحم الله وی وقال معمر ذالک الكتاب ای هذا القرآن. نو د غړو سلفنا د ذالک تفسیر په هاذا سره نقل له او اصل کې تاسو ماشاءالله کتابونه ویلي هاذا د اسم اشاره د قریب د پاره دا او ذالک اسم اشاره د بعید د پاره دا. نو د بعید ذالک اسم اشاره معنی په قریب سره کړي. اباظ علماء وی کذالک په خپل معنا بشي ابای خان د مکه نه ګورای د درس د آداب او د خلاف خبر شي. اکثر ګور د رسول الله پاک عالمه سو خان دی مو سره غم دي ما پورې خان دی گچا پورې وګورته چې خان دی خو یا ما پورې بخان دی یا به مرګرو پورې خان دی خندا چا پورې ښکار دی اکاز خان دی بیا ولې چې تړلو کوشش دی وکړه اته چې سو خان دی بیا تړل غواړي کنه بیا وګورته درس آداب دي استاد سره غم دي چې وایي څه چلو شو امو غلګیا نو ویون کې ځان نه خبر ني نو خان دمه بچي هغه بیا به ودرو یا دې جواب شو دي تړي ور د ناس ته آداب د کولم نیم علم دی څنګه یو تاسو د زما خیالي او تاسو د ګناه نشته حدیث مونږ دی ویل پکاري ور تاسو چې څه کوي تاسو له سوای
باسي چې کوي تاسو باسي وایي کنه نو خله باندې لاس کېږي سنت طریقه سره تاسو طالبان ورته چې باسي کې خله مو کولا وي ادب یو مسله د حدیث کې راوي شیطان ورنه نوځي نو که درنه نو وته دا وي تاسو کرو باسي بھائی نو ګره پریزای مې چې خله دی واده کاسره کې نو خپل بده تیار ولاړ دی دا چې دشمن ته کنه 24 غنټې پس کې دی په مورچا کې پروت دی وای وارو کا خله کولاو کا چې وردن نشي چې باسي کوي څه کوي که مسکی می سړې لاس کې یا بھائی که مسکی می لاس کې می سړې نو په یو خندال ټول خبره کاټه وټه کا بھائی بعض اهل علم وای کذالک اسم اشاره د بعید دا په خپل معنا شي نوم درست ده وای ګور بعد دو قسمه ده لريواله سره یو بعد مسافی ده یو ته بعد رتبی وای کله یو شی د مسافت او د مقدار په اندازې لري ته وی ذالک اکل نږدې ده خو مرتبه او چته دي ته بعد رتبی وای په دې کې ذالک کې بعد مسافی نه ده بلکې بعد سره رتبی ده دا په قران کې راشي اغه زنانه چې نور زنانو په عیب لګول چې امراه العزیز تراود فتاها ناغي او سلویخ زنانه د لولي وزیرانو روغخته چې هغه حاضر شنو یوسف علی السلام ته وی روزه وګور هغه موجود دی وی فذالکن الذی لمتننی فی ا موجود دی او ذالک سره اشاره کوي داغه بعد رتبتا وی دا هغه چې تاسو ما ملامت کوي نه چوکتو نو پتماشا شوی او میوی پرې کول د میوی په ځای قطعنا ایدیهن لا سن ټول شکل وی فذالکن الذی لم تننی فی یوسف علیہ السلام قریب دی خو په اسم اشاره بعید سره ورته اشاره کوي د بعد رتبی د پاره نو د قران چون کې رتبه ډېر لوی ده په دې اعتبار ورته کوي بلکې دې کې یو سوال دی چې قران خلا را نازل شوی دی نو ذالک سره اشاره ست کیږي خارج کې خو موجود نو وی خارج کې موجود نو خود نبی علیہ السلام فزړه کې موجود الله وعده کړی وای د سوره مزمل آیات د 5 نمبر ان سنلقي عليك قولا ثقيلا حبیب د شپرا پاس عبادت کوا بیشک زرد چې درکو ممتاسو تا اور نازلو پتاسو قولا ثقيلا یوینا درن بوجوالا ذالک کی دغه وادي ته اشاره الله وی حبیب وعده می کړی نو اشاره په ذالک کی دې طرف خارج کې سم موجود نشتا خود نبی کریم علیہ السلام په زړه او ذهن مبارکه کې پراتو وګور دې کې دا مسله براله کله په ذالک او هاذا سره اشاره کیږي په خارج کې څه شی نه خو په زړه او دماغ کې پروت وي صحیح لکه وګورئ سورہ یونس آیات وګورئ خارج کې څه شی نشتا ها په زړه او دماغو کې خبره پرته ده وګورئ سورہ یونس یو لسمه پارکه آیات مبارکه وګورئ 22 نمبر آیات دے وَفَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ دَغَصِفَةٌ وَعَلَى اللَّهِ ور اشاره کی کنا او الہ العالمین خارج کی چا کتل اوای اخو دې نه مناسب ده په ذهن او دماغو کې پرتا دغه قدرتونو صفاتونو علی الله
ربكم الحق رب تاسو د په حق فماذا بعد الحق نشته د پس د پر حدود حقنا الا الضلال مگر گمراهی دا فانا تصرفون نو کم فلتا سوړول شي دی والله د عبادت نه عبادت د غیر الله تا نو کلا ذالک وهذا تر اشاره کی اغه موجود فی الذهن او فی الصدر او فی القلب تا اصل کی یو مسله ده بھائی توجه مو دا د موږ د باز اهل حق په خلم راضی چې مسلې پته دي زمون په عمل کې باز ډری دي الله دې ورته هدایت وکي ای وای نبی هر ځای کې حاضر موجود دې ناظر کتون کې دې لپاره بیا غي دلایل غالټای وای ګور په یو سات کې په دنیا کې په زورګونو لکونو خلق مړکی اپا قبر کې ورته وای ما تقول فی حق هذا الرجل څه د دې رجل او شخص بارک سوي او هاذا سره خو اشاره کیږي هغه موجود فی الخارج تا نو چې زر کسان مړ دي او لاک کسان مړ دي ا د ټول په قبر کې د سوال جواب کوه کې نبی رحم السلام حاضر دي نو حاضر ناظر شو کنه پوښې په مسله باندې کې پوه نه شوي بای یو مړ دي انم سوال جواب په دغه یو وخت لکونه خلق دي سوال باندې پوښې دا غي او دلیل له زمونږ بازي په مقبره کې چودريږي ويا رضل ابوز د الله د حبيب شکل مبارکه او صورت مبارکه خول شي دې بارکه خپل کتاب لیکل علامه شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیه تاسو یې سي علیه سم د خنوم په پخته زموږ برګری کتابونه راړل چې درس کې به موږ واغ ز ټولو واغست دې مسله راړي دې نه پتا دا چې د سره شکیږي دې په موبایل لري تاسو له دعوت تر کړي چې ګوره صدر سره کیږي نو څه پیاله ها موبایل پیاله د کتاب نوم د تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر سنو میرے تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر وې د کتون کو د کتاب سورہ خپل نوم دی د کتون کو سترګي یقول په تحقیق د دې مسلې کې چې پیغمبر ته سو کوئی هر ځای کې حاضر ناظر دی نو دا اصل کې دا اعتراض د څه دی دی تاسو چې په دغه نو وایي چې وای نبی علیہ السلام قبر مبارکہ کی صورت مبارکہ یا تمثال مبارکہ حاضری یہ باندې اهل القرآن کرے دې کې ما تقول فی حق هذا الرجل دا هر چا په ذهن کې د رسول الله مبارک یو خبره پرته ده نو د اخیر حاضر فی الذهن حاضر فی الصدر بارکی تپوسته ځکه جواب کې ادا نه وای او هو رسول الله تاسو که احادیث کتابونه وکتل کړه نو جواب ورکول کې خبر کې سوې هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا الله رسولو دا خبره درست نه ده علماء امام جلال الدین سیوطی رحم الله شرح صدور کې لیکلي وای وسئل الحافظ ابن حجر هل يكشف له للميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم آیا د مرده په قبر کې سرګنواله کې دي چې د نبی رسول الله وګوري دی ول وګوري ورته ما تقول في حق هذا الرجل تدبیر عظیم رجل بارک سوی فاجاب حافظ ابن حجر رحم الله جواب ورکو انه لم يروى هذا في حديثه وإذا قيل حديث كم ندير غلي وإنما ادعاه بعض من لا يحتج به بغير مستند دا دعوه کړي باغ سوچ رہی قول دلیل نه سوا قوله في هذا الرجل
دغه ځان ته دلیل جوړ کړي چې هاذا سره اشاره کیږي موجود فی الخارج تا ولا حجت فيه دي دلیل نشتا لأن الاشاره الى الحاضر في الذهن سوي اشاره هغه حاضر فی الذهن تدا اشاره حاضر فی الذهن تدا بیا ګوره د متول عبارت علامه سے ذکر کړي وی ويجوز على قله لفظ الحاضر انه قاتل هذا الرجل وان كان غائبا فقل دا خبر على سبيل القله جائز ده لفظ د حاضر ذکر کې او رجل غائب ده وی قاتل هذا دي شری وجل کړي هغه دلته موجود نه په قران او سنت کې د دې ډېر استعمال ده تاسو د بخاری شریف کی شروع کیږي نو راوشي د الله د حبیب خط هرقل تراغه چې خط ولو سیو ګورې دلته عربو کې څوک راغلي کنا دغه وخت ابو سفیان ابن حرب په یو ډله د کفارو کې شام ته تجارت تلاړ دی وګوره د شام او د مکه مکرمه په منځ کې څومره فاصله مدینه منوره کې او هرقل ورته وی اسالک عن هذا الرجل د دې سړي باره کې درته تاسو کومه څه پوښتنه په خبره رسول الله موجود دی الله او ذهن کې خو موجود اسالک عن هذا الرجل دارنګه حدیث د کتاب الایمان مشکات شریف بخاری او مسلم ټول کې راغلي یو قبیله رااله د مدور قبیله رضا الله حبیب ته وی قربان مونږ ته لک تفصیلی مسائل د دین ذکر کا ان لا ناتیک الا فی شهر الحرم مونږ د حرمت د میاشتو نه بغیر تاسو ته نشو راته ان بیننا وبینک هذا الحي من مدور زمونږ او ستا په منځ کې دا د مزر قبیله په سونو بیل ده او هذا الحي من مدور نور دې کې حاضر فی ذهن ته اشاره ده مولا عبد الحی شیخ رحمت الله علیه الله دې قبر د نور نډک کی ډېر خولي کتابونه لیکلي او ډېر یو عجیب انسانو د فقه حنفی ډېر خدمت کړي اخر عمر کې په دبانې علم حدیث غالب شوه داغی شرح الوقایه کې دا سی ویا بای د عبارت دا سی دی ای فرمائی وَإِلَٰكِنْ كَثِيرًا مَا يُشَارُ بِهِ إِلَى الْحَاضِرِ فِي الذِّهْنِ وی ډېر اشاره کیږي په هاذا او ذالک سره هغه حاضر فی الذهن د چې په ذهن کې موجود وي تنزيلا للمعقول منزله المحسوس هغه معقول شی د محسوس مرتبه تراوستو ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وهذا ذكر مبارك انزلناه هذا كتاب انزلناه مبارك ونظائره في القرآن والحديث وكلمات العرب كثيرة ابدا حدیث ذکر کړي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل ويفل اشاره بهذا فيه ليس الا الى الحاضر في الذهن اشاره پر ما تقول فی حقار الرجل کې څه هغه ذهن کې چې موجود دي ومن استنبط منه حضور التمثال المحمدي صلی الله علیه وسلم چا چې دې دا مسله راځي چې د رسول الله علیه السلام صورت مبارکه په قبر کې حاضرول شي او نفس ذاته صلی الله علیه وسلم فی قبر کل مؤمن فقد غفلا او د اصل مسلې نه څه شي اصل مسلې نه غافل شوی دی دا مسله ذالکه کې دا مسله ذکر چې په قبر کې د الله حبیب حاضر ناظر یک دلیل په نو د خوشاله خبره ده کنه ده او بلا دلیل خبره خو زموږ دین کې نشته بلا دلیل خبره زموږ ذهن زموږ په دل کې نشته ذالک الکتاب دا کتاب چې کامل او مکمل کتاب دی
او دادا سی کتاب دے لارے بفی شک پکی نشتا او داد شک و شبہ نفاق کتاب دے. دا آیات انشاءاللہ تفصیل کو تاسو ځان برابر کوي اجازه درته دی.